أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جی فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب پس هغه چا چې توبه او استلا من بعد ظلمه رستو د خپل ظلمنا واصلح او خپل عمل ټیکو فإن الله بشک الله تعالی یتوب علیه رجوب او کی د رحمت په هغه باندې یعنی توبه به قبول کړي ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بهونکی او مهربان علم تعلم آیا تا د علم نشته دی تا د علم ته نه پوهیږي چې ان الله له ملک السماوات والارض چې بشک الله پاک له د هغه د پاره دی ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکو يعذب من یشاء عذاب ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي ويغفر او بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء چې وغواړي والله الله تعالی علی کل شیء قدیر به هر چیز باندې قادر دی دی نمخ کې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د غلا او د ډاکې د هغې سزا بیان کړله اوس دلته کې دی آیات کې ضمني طور د زنا سزا بیانېږي د دې آیاتونو مبارکو په شان نزول کې علماو دو شان نزول ذکر کړي دي یو دا چې مدینه منوره کې دوه خاندانونه د یهودو پاتې کېدل بنو نذیر او بنو قریظه نو پدې کې دا بنو نذیر شو دا قوت او طاقت والو یعنی زورور غالب په دې بنو قریظه باندې نو روزانه به جنگ جګړه کېدلې نو بنو نذیر شو نو دی غالب وو دی مضبوطو پیسې له سره مضبوطو قوت له سره مضبوطو او بنو قریظه چې دی په دې باندې کمزوري دی ډېر مجبور کړل او د ډېر مجبورۍ د وجنه دی د یو بل سره معاهده وکړه دا وکړه چې کو د بنو نذیر نه بنو قریظه والا را ولګېدل او د بنو نذیر نه کس قتل کو بنو قریظه والا را ولګېدل د بنو نذیر نه کس قتل کو نو بنو نذیر بد دین دیت اخلی او دغه رنګي بنو نذیر بد دین کس قتلی تر دې پورې کو شری د بنو قریظه د بنو نذیر نه غلام قتل کړي وي نو بنو نذیر به د بنو قریظه نه آزاد سړی قتلی کو دی خزه قتل کړي وي نو مونږ به دی ورته وی چې مونږ تاسو نه سړی قتلو کو تاسو زمونږ د کس یو لاس کټ کړي وي
نو مونږ به ستاسو د کس 2 لاسونه کټ کړو. کو تاسو زمونږ د یو کس یو غوږ کټ کړي مونږ به 2 چې کوم دی غوږونه کټ کړو. او دغه رنګ دیت دا به مونږ ستاسو نه یو په ډبل باندې اخلو. او کو چرې بنو نذیر راولګېدل او د بنو قریظه نه سړی قتل کړو نو د بنو نذیر نه به سړی نه قتلېږي، صرف دیت به مونږ تاسو له درکو. او دیت څومره و؟ 70 وسقه. دا د کجوري او پیمانه ده. په نن دور کې تقریبا 15 منه او 10 سیره دي جوړېږي. 15 منه او 10 سیره کجوري به مونږ تاسو له درکو. زمونږ نه به کس نه قتلېږي. بنو نذیر ورته وویل که مونږ ستاسو نه څوک قتل کوو نو تاسو په بدله کې زمونږ نه سړی نه قتل کوئ، مونږ به صرف تاسو له دغه 80 وسقه کجوري درکو، دیت به درکو، خبره ختمه. او که تاسو زمونږ نه سړی قتل کو نو مونږ په بدله کې سړی هم قتلو ستاسو نه. که تاسو زمونږ آزاد غلام سړی قتل کړي مونږ به ستاسو آزاد قتلو. که تاسو زمونږ ښځه قتله کړي نو مونږ به ستاسو سړی قتل کړو. که تاسو زمونږ د کس یو لاس کټ کړي مونږ به ستاسو د کس 2 لاسونه کټ کړو. او دیت په درنه هم یو په ډبل باندې اخلو، لکه 140 وسق کجوري به دا درنه هم اخلو. دا معاهده چلیدله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینه منورې ته نو د دغه دواړو د بنو قریظه یو کس راولګېدو، د بنو نذیر نه یو کس قتل چې قتل کړو نو هغې ورته وی چې مونږ به اوس مونږ له به چې کوم دی په ډبل باندې دیت راکوئ او دی دیت ورکو نه. په دې باندې خبره روانه شوله، خبره اشتغال طرف ته لاړله. مشران را پاڅېدل، هغې وویل چې داسې کار وکړئ چې دا فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم له ووسئ چې هغوی څه فیصله وکړله نو هغه به ستاسو دپاره د دواړو فریقینو دپاره به هغه قابل قبول. لہذا بنو قریظه والا خو به خوشحاله وو ځکه چې هغې ته پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا ظلم نه کوي، هغه به د انصاف معامله کوي زموږ په منځ کې. او بنو نذیر والا ته هم پته وه چې نبی علیه السلام ظلم والا نه ځکه دا یهودو دواړه د قبیلو والا او دا اهل علم دي ته پته و چې دا د الله پیغمبر دی او د آخر زمانې پیغمبر دی او اخري پیغمبر دی، خاتم النبیین دی، خاتم الرسل دی. نو دوی ته پته وه چې دی خو ظلم نه کي، دی به خامخا انصاف کوي. او چې انصاف کوي نو بنو نذیر والا په غلطه باندې وو نو د هغې حق پکې والی کېدو، نو حق یې نه والی کېدو خو هغې ته پکې لږ غونده کې دغه راتلو، کمې ورته پکې راتلو. نو بنو نذیر والا خفه وو د نبي علیه السلام په دغه فیصله باندې، او بنو قریظه والا خوشحاله. نو بنو نذیر خپل سړي راولېږل چې د نبي علیه السلام نه د دې خبرې معلومات وکړي. نو دا آیاتونه نازل شو. او بعضې مفسرینو فرمایي چې په دا د خیبر کې چې کوم دی یهود پاتې کېدل، هغې یهودیانو کې یو کس چې کوم دی بدکاري وکړله، هلک او جینۍ، او هغه هلک جینۍ چې هغه د ډېره اوچت خاندان نه وو نو هغې ورله د رجم سزا نه ورکوله. نو خلک راوچت شو، ولې دې له د رجم سزا نه ورکوئ؟ دا خو چې کوم دی زمونږ کې غریب باندې څوک چې کوم دی داسې بدنامي پورې کوي نو فوراً ورته تاسو سزا ورکوئ. او دا د غټ خاندان دی نو د دې دپاره تاسو جدا قانون چې کوم دی جوړ کړو. نو خلک عوام راووتل، جلسې او جلوسونه یې شروع کړل او روډونه یې بند کړل چې احتجاج یې شروع کړو چې دا څنګه قانون دی چې زمونږ دپاره یو شان قانون دی او د دې دپاره بل شان قانون دی. خلک راووتل، چې خلک راووتل نو دوی اوس خلک دفع کول غوښتل. نو مشران راغون شو، چې کله مشران راغون شو د یهودو ورته چې کوم دی مشوره وکړه داسې کار وکړئ چې مونږ ته هم پته ده، تاسو ته هم پته ده چې د آخر زمانې په حقه پیغمبر دی او زمونږ دین چې کوم دی ګران دی او د نبی علیه السلام دین چې کوم دی ملت محمدي صلی الله علیه وسلم دا آسان دی. ځکه د موسی علیه السلام دین هغه ډېر زیات سخت په کار هم بني اسرائیلو له هغه شانتې سختي وه، ځکه چې ځای په ځای چې کوم دی هر ځای کې انبیا علیهم السلام دي قتل کړي دي، موسی علیه السلام ته چې کوم دی تکلیفونه ور رسول دي، دوی له سخت دین په کار و، هغې دین سخت و. ځکه چې هغه وخت کې به صرف په جومات کې لمونځ کېدو، د هغې چې کوم دو عبادت ځای او بل ځای کې به نه کېدو. د موسی علیه السلام زمونږ هر ځای کې الله پاک ځمکه ده ودرېږه پرې لمونځ پرې کېږي. هغې به چې مالي غنیمت د هغې دپاره حلال نه و، مالي غنیمت به چې په جنګ کې به کم مال وګټو هغه به د غر سر ته وخېږي او په ځمکه به یې کېښودو، اور به پرې راغی هغه به یې وسوځو. په کوم ځای باندې به ګندګي ولګېدل هغه به یې کټ کوو، کپړه به یې کټ کوله او په اوبو نه پاکېدل، زمونږ هغه په اوبو باندې پاکېږي. یو سړی به سخت بیمار و، د تیمم اجازت نه و، مونږ د تیمم اجازت دی
سړی بیمار دی او دس نشي کولی اوبه ورله ښې نه دي نو بس تیمم وکړه کار دی اسان خو د دین موسوي چې د موسی علیه السلام دین نو دا سختو نو دې مشرانو ورته وویل چې داسې کار وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاړ شئ د نبی علیه السلام دین دا نرم دی دا معتدل دین دی او زموږ دین سخت دی نو کېدای شي په دې کې څه نرم غوندې حکم د دې دپاره میلو شي نو چې نبی علیه السلام څنګه فیصله وکړله نو دا خلک په دلته کې خوشحاله شي او خلک به احتجاجونه بس کړي خو دوی ته دا خبره وکړله چې ړومبې څه کسان راولېږل چې معلومات وکړي چې نبی علیه السلام په دین کې کوچري دا خبرې او تاسو ته چې کوم دی د رجم حکم اورو نو هغه به نه منئ او کو چې کوړې موړې درکولې یا د جیل میل سزا درکول نو هغه خبره به ومن نو کعب بن اشرف او دغه رنګ نور چې کوم دی کسان یهودیان دار روان شو او رالل مدینه منوره چې کله مدینه منوره ته رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم پس دا کعب بن اشرف ورمخکې شو دا غینه مخکې د مدینه منوره کې یهود د مخکې نه آباد بعضې منافقانو هلته کې خپل ځان مسلمان ښکاره کوو په زړه نه چې کوم دی کافران د دې ملګري نو هغې رالل او د هغې سره دیره شو د منافقانو سره او بیا دا کعب بن اشرف لاړو د نبی علیه السلام نه تپوس د الله پیغمبره ستاسو په دین کې د هغه سړي څه سزا ده چې کوم شادي شده سړی او شادي شده ښځه دې دواړه بدکاري وکړي د دې سړي سزا څه ده او د دې ښځې سزا څه ده نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ولې ستاسو په تورات کې سزا نشته ده دی وینا زمونږ په تورات کې داسې ښکاره حکم نشته دی نو نبی علیه السلام بعضې روایتو کې جبریل علیه السلام راغی او دا حکم نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې کوم ما تاسو ته حکم وورو نو تاسو زما په فیصله باندې راضي یې زما فیصله به منئ وی ټول وویل چې بلکل ستا فیصله به ومنو وی دې کې جبریل علیه السلام راغی او د شادي شده سړي او شادي شده ښځې چې کله دې بدکاري وکړي د دې سزا رجم دی په ګټو به یې مړ کړي دا حکم یې راوړو چې څنګه دا حکم وورو نو دوی وروستو باندې شو چې دوی کله په وروستو شو جبریل علیه السلام بیا راغی او نبی علیه السلام دوی د الله پیغمبره دې ته ووایه چې دلته یو عالم پاتې کېږي د یهودو د فتق په علاقه کې ابن سوریه د هغه نوم دی نو داسې به وکړو چې دی به حکم جوړ کړو یعنی دی به فیصله کوونکی جوړ کړو چې هغه کومه فیصله وکړه موږ ته به منظور یې تاسو ته به منظور یې دوی ته وایي تاسو ابن سوریه پیژنئ هغه د ځان سره راوستو بلکل پیژني وي دا څنګه سړی دی وي په مخ ته ځمکه په یهودو کې د ده په شان دی لوی عالم نشته ابن سوریه ته وی ستا د په الله قسم نبی علیه السلام ورله قسم ورکړو ابن سوریه دروغ به نه وای ستاسو په تورات کې چې کوم حکم د شادي شده سړي زیناګار دپاره او شادي شده ښځې زیناګار دپاره کوم حکم په تورات کې دی هغه واوروه نو ابن سوریه ووی کو تاسو ما ته قسم نه وی راکړی او زه د دې خبرې نه یېرېدلی چې تورات مخې ته زه دروغ وایم د دې خبرې نه یېرېدلی چې تاسو ما له قسم راکړی دی او د تورات مخې ته زه دروغ وایم د تورات د وجې نه چې زه ور واخلم لمبه نه شم د دې خبرې نه خو زه نه یېرېدلی نو ما به چېرته چې کوم دی د رجم د حکم تاسو ته نه ښکاره کړي نو ده چې کوم دی شروع کړو د رجم حکم یې واورو چې زمونږ په تورات کې هم دا خبره لیکلې ده چې کوم شادي شده سړي یا شادي شده ښځه وي دي بدکاري وکړي ګواهان به چې کوم دی پیش کړلی شي ګواهان به راشي نو د دې سزا چې کوم دی رجم ده قتل کول دي په ګټو باندې مړ کول دي دا سزا ده نبی علیه السلام دې تپوس وکړو چې تاسو دا حکم ښکاره کوئ ولې نه وي چې ډومبې دا حکم راغی زمونږ یو شهزاده د شان بدکاري وکړله د هغه دپاره دا حکم مونږ پټ کړو حکم مو ته نرم کو چې کله مو نرم کو نو بیا به د غریب سړي دپاره کله مونږ حکم جاري کوو د غریبانان به ټول راووتل چې دا شهزاده ړومبې چې کوم دی رجم ورکړي ړومبې رجم کوي وروستو مونږ به رجم کوئ وي دقه شان په تورات کې مونږ عدل بدل کول دا حکم باندې مونږ عمل نه دی کړی او بعضې روایتو کې دي چې نبی علیه السلام ابن سوریه ته وایي چې راشه تورات شروع کا خو د کوم ځای نه چې دا حکم شروع کېږي د رجم ده د شادي شده سړي او د شادي شده ښځې د رجم کولو دا حکم چې کله شروع کېږي چې دي زنا ګړي وي په دې باندې چې کوم دی ګواهان پیش شي نو دغه د کوم ځای نه چې تورات کې دا حکم شروع کېږي هغه ځای نه تورات شروع وي ابن سوریه شروع کو خو چې کوم ځای ته د رجم ځای ته ور ورسېدو چې دې دواړه به قتلولی شي دا حکم له راورسېدو نو هغه ځای ګوته کې خو دا مخې ته لاړو عبدالله بن سلام رضی الله عنه دا هم د یهودو نه و دی مسلمان شو دی هلته کې ولاړو نبی علیه السلام دوی چې کذب عدو الله د الله پیغمبر دی د الله دشمن دروغ وي هغه اصل حکم یې پرېښود عبدالله بن سلام رضی الله عنه اصل حکم بیا چې کوم دی ورته واورو چې په تورات کې هم دا حکم دی
چې کوم شادي شده سړي او شادي شده ښځې بدکاري وکړله د دې سزا چې کوم دی رجم دی په کاڼو سره رجم کول دي په کاڼو سره ویشتل دي په کاڼو سره مړ کول دي نو دې کې هغه طرف ته چې کوم دی اشاره ده نو دغه د یهودو دا وفد راغلی و او ځان سره چې کوم دی ابن سوریا د فدق نه هم راغلی و نبي علیه السلام راغوښتي وي د دې سره راغلی و نو دی راغلی د دې معلوماتو دپاره کو نرم حکم نو وبه منو او کو نرم حکم نی سخت حکم نو بیا هم منئ او نبی علیه السلام سره وکړل وي دقه ځای کې رجم نو دواړه چې کوم دی رجم نو دلته کې هغه واقعیا ذکر ده الم تعلم آیا تا د علم نشته دی ندی شوی چې ان الله بشک الله تعالی له د هغه د بار دی ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو د زمکو يعذب من يشاء عذاب ورګي هغه چاته یشاء او جو غواړي ويغفر او بخنه کوي لمن د هغه چاته بار یشاء او جو غواړي والله على كل شيء قدير والله تعالی په هر چیز باندې قادر دی یا ایها الرسول اے محمد صلی الله علیه وسلم اے رسول صلی الله علیه وسلم لا يحزنك تدي غمجن نکوي دي غمجن نکوي تعالی را لا يحزنك دي غمجن نکوي تعالی را لا يحزنك دي غمجن نکوي الذين هاغسان يصارعون چې دوی تلوار کوي فی الکفر د کفر په کارونو یعنی دا کسان چې ایمان نه وروړي دي تا غمجن نه کی په دې باندې مغمجن کېږي په دې باندې مغمجن کېږي دا کوم الذين ها کسان یصارعون چې دوی تلوار کوي یصارعون دوی منډي وی فی الکفر د کفر په کارونو کې من الذين د ها کسانو نه قالو چې دوی وایي آمنا من ایمان راوړل دي بافواههم پخپل خلو باندې دی په خلو باندې دا خبره کې چې موږ ایمان راوړل ولم تؤمن ایمان نه دی راوړل ولم تؤمن او ایمان نه دی راوړل قلوبهم زړونو د دوی یعنی دا خلک د زړونو نه مسلمانان نه دي دا کوم چې دلته کې پاتې کېږي راغلي دي د کوم سره چې د خیبر نه یهود راغلي دي د رشي دي او تاسو نه دا حکم معلومول غواړي نو دا خو ځان به ښکارا کو چې موږ مسلمانان خدا مسلمانان نه دي صرف په خله باندې نور په اصل کې دا منافقان دي ومن الذين دها کسانو هادو چې يهود دي سماعون دوی جاسوسي کوي للكذب د دروغو سماعون دوی جاسوسي کوي لقوم آخرين د یو دویم قوم چې هغه نه راغلي په خیبر کې دي خو به را لګیږي تاسو حکم معلوم دی کنه کو نرم غوندي حکم درکو نو وایلای او کنه سخت حکم وورو بیا منه لم سمعون دي جاسوسي کوي یا دي اوریدونکي دي لقوم آخرين یو دویم قوم د پاره چې هغه په خیبر کې دي لانه دراغلي لم ياتوکا دي ندي راغلي تا يحرفون دي اړي راړي الکلمه د الله کلمه من بعد رستو د دینا مواضعه چې هغه په خپل ځایونو کې ثابت شي من بعد رستو د دینا مواضعه چې هغه په خپل ځایونو کې ثابت شي چې کم ځای کې د تورات احکامات دي نو دی احکامات په اړه ول راړول نو د دې خبرې نه وروسته چې تورات الله را اولېګو وروسته دی اړول راړول شروع کړل چاته به حکم اسانه او چاته به نرمو او چاته به چې کوم دی حکم سخت تورات کې دي تحریف کړی دي لفظي تحریف هم کړی دي معنوي هم کړی دي یقولون دوی وایي ان اوتیتم کوچره درکړل اوتیتم کوچره درکړل تاسو ته هاذا دا حکم یعنی نرم حکم یې درکو تاسو ته اوتیتم کوچره درې کو تاسو ته هاذا دا حکم یعنی نرم حکم د کوړو موړو حکم درکو فخذوه نونی سه حغیلره حکم امنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې لفظي ترجمه پوهیږي دی راغلیو او دی خپل مشرانو را لېګلیو ورته اوې کو چې نرم حکم درکو د کوړو وغیرہ هغه خبره امنه هغه خبره به ذکر کی ان اوتیتم کوچره درې کو تاسو ته هاذا دا نرم حکم د کوړو او د جیل وغیرہ فخذوه بیا هغه امنه وان لم تؤتوه او کوچره در نه کو تاسو ته
دغه نرم حکم نو فحذرو نو بیا ځان اوساتئ بیا دغه حکم مره اخلی کو چېرې د رجم حکم نبی علیه السلام وورو نو بیا د حکم د نبی علیه السلام ممنئ نو بیا راځئ ومن یرد الله او هغه څوک چې اراده وکړي الله پاک فتنته د هغه د ګمراه کولو نو فلن تملک له ته به هرګز مالک نشي له د هغه دپاره من الله د الله د وړاندې شیئا د هیڅ څیز یعنې څوک چې الله وغواړي دا کس ته ګمراه شي هغه ته څوک بیا هدایت نشي ورکولی او الله څوک هسې نه ګمراه کوي دا کس خپله ګمراهي غواړي ځکه الله ګمراه کوي دا کس خپله ګمراهي غواړي دی په خپله په ګناهونو کې مشغول شوی دی د دې وجې نه الله پاک جل شانه ګمراه کوي اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرد الله چې اراده نه ده کړې الله پاک ان یطهر دا چې پاک کی قلوبهم زړونه د دوی دا چې پاک کی زړونه د دوی نو الله ځکه اراده نه ده کړې چې دی خپل زړه پاکول نه غواړي چې دی نه غواړي نو الله هم نه غواړي چې دی زړونه پاک شي ځکه انسان ته الله اختیار ورکړی دی د کسب اختیار الله ورکړی دی کو انسان ځان نیک جوړول غواړي الله به نیک جوړ کړي کو انسان ځان بد جوړول غواړي الله به بد جوړ کړي الله لا انسان لا الله اختیار ورکړی دی نو اولئک الذین ده هغه کسان دي لم یرد الله چې نه غواړي الله تعالی ان یطهر دا چې پاکي قلوبهم زړونه د دوی لهم د دوی دپاره په دنیا په دنیا کې خزي شرمندګي ده رسوایی ده په دنیا کې هم دی رسوا شو هلته ابن سوریا حکم پټ کو او هلته کې عبدالله بن سلام رضی الله ولاړو هغه د الله پیغمبر دی د الله دشمن دروغ وي د ټولو خلکو مخکې ملامت شو حالانکه دنیا راغلی وه دغه ټیم له یهود مو نصوارو مو دغه رنګې مشرکین مکه هم راغلي وو چې نبي علیه السلام به د دې باره کې څه فیصله کوي او دا وفد د خیبر نه راغلي وو چې څه فیصله به نبي علیه السلام کوي د ټولو مخکې په دنیا کې رسوا شو شرمنده شو ولهم د دوی دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم او عذاب لوی دی دنیا کې دا عذاب شو او آخرت کې د دې نه لوی عذاب دی علم تعلم آیا تا ته پته نشته دی چې ان الله بېشک الله تعالی له د هغه دپاره ملک السماوات والارض بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده یعذب من یشاء عذاب ورکړي هغه چا ته چې وغواړي څوک چې ګناهونو کې مشغول وي ته به عذاب ورکړي ویغفر او بخښنه کړي لمن د هغه چا یشاء چې وغواړي والله الله تعالی على كل شيء قدير فهر چیز باندې قادر دی یا ایها الرسول اے رسول صلی الله علیه وسلم لا يحزنك غمجن دین کی تعالی الذين هاغسان يسارعون جدوی منډي وهي فی الكفر د کفر په کارونو کې من الذين د هاغسانونه قالوا جدوی وای آمنا من ایمان راوړې دی بافواههم بخپل خلوص سره د دې باره کې مغم جن کېږي چې دوی په خوله باندې وي دا منافقان دي ولم تؤمن دوی ایمان نه دی ولم تؤمن ایمان نه دی راوړی قلوبهم زړونو د دوی ولم تؤمن او ایمان نه دی راوړی قلوبهم زړونو د دوی یعنې د دې زړونو مسلمانان نه دي د زړه نه ایمان نه دی راوړی صرف د خپلو مفادو دپاره په ژبې په سر باندې ایمان راوړی دی ومن الذین او د هغه کسانو نه هادو چې یهودیان دي په یهودیانو باره کې غمجن کېږه او د دې منافقانو باره کې غمجن کېږه څه مطلب دې ته داسې تکلیف او نقصان نشي در رسولی د دې باره کې غمجن کېږم سماعون دوی جاسوسي کوي للکذب د دروغو یا سماعون دوی اوریدونکي دي للکذب د دروغو سماعون دي اوریدونکي دي لقوم آخرین د یو دویم قوم دپاره سماعون دوی جاسوسی کی للکذب د دروغ دپاره سماعون دوی جاسوسی کی لقوم آخرین د دویم قوم دپاره چې هغه خیبر کې دی لا نه راغلی لم یأتوکا دوی نه دي راغلی تا ته یحرفون دوی اړوي را اړوي بدلی را بدلی الکلمه د الله کلام من بعد رستو د دینا مواضعه چې هغه په خپلو ځایونو کې ثابت شي کلام په خپل ځای کې ثابت شوی دی
ال د ټهراو شوی دی او دی د خپل ځای نه اړي زیاتې کمی پکې دي. یقولون دوی وایي ان اوتیتم کچرې درکړې شو تاسو ته هذا دا آسان حکم فخذوه نو انیسئ دی حکم لرا وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ او کچرې در نکړلې شو تاسو ته دا آسان حکم یعنی ګرام حکم درته وورو د رجم حکم درته وورو فاحذروا بیا ځان اوساتئ یعنی دا حکم بیا منئ. ومن یرد الله هغه څوک چې اراده وکړي الله پاک فتنته د هغه د گمراه کولو د هغه د فتنې د هغه په فتنه کې د غورځېدلو نو فلن تملک له من الله شیئا نو ته به هرګز مالک نشي د هغه دپاره من الله د الله وړاندې شیئا د هېڅ څیزو یعنی ته د دغې فتنې نه دی نشي بچ کولی. اولئک الذین د هغه کسان دي لم یرد الله چې نه غواړي الله تعالی ان یطهر دا چې پاک دي قلوبهم زړونه د دوی لهم د دوی دپاره په دنیا کې خزون شرمندګي ده او رسوایی ده ولهم د دوی دپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا رب.